الرحیم باب مسجد قباء قباء هغه خار دی، هغه مسجد دی هلته کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله هجرت وکړو ربیع الاول کې راغی هلته، نو هلته کې اول جماعت جوړ کړو. قباء د مدینې منورې نه جنوب طرف ته مسجد نبوي نه 15 کیلومیټره فاصله ده منځ کې د مسجد نبوي او د قباء منځ کې 15 کیلومیټره فاصله ده. حافظ ابن حجر 3 امیال وایي که 3 میله، 3 میله او 15 کیلومیټره یو څیز ده نه، پخوا میلونه اوسنی چې کوم مورخین د مدینې منورې بحث کوي نو هغوی 5 کیلومیټر لیکي. د قباء جماعت دا د اسلامی تاریخ لومبنی جماعت ده. مکه مکرمه کې د ابوبکر صدیق مسجد او د بل صحابه کرام مختصر مساجد هغه د اسلام د زمانې نه دي. اسلام د زمانې دا مطلب چې خو دارالکفر و، دیو پکې ښکاره مونځ هم نشو کولی، کله کله مسله جوړېده پکې. دغه مسجد قباء ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او دغلته کې اول جماعت جوړ کړو مسجد قباء. هغه مسجد ضرار د دې مقابله کې جوړ شو. مسجد ضرار د مسجد قباء مقابله کې جوړ شو. ابو عامر راهب دی او دا پلار دی د سیدنا حنظله غسیل الملائکه، او دی راهب و څه زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات شوی، اسلام یې ښکاره شوی، خو بیا مرتد شو شام ته وتښتېد. د هغې خیال دا و چې مسلمانان به موږ په دې طریقه خرابولی شو چې مونږه یو مسجد جوړ کو، نوم یې د مسجدي او پای کې مونږه اسلحه جمع کو، چې کله امنیشن پوره شي نو بیا و دې ځای نه مونږه ډېر خلک در شو، صحابه کرام هغوی خو بې خبره دي، د شپې شپې به حمله وکړو په دې باندې او ځان مدینه بېغمه وکړو. دا تبوک غزوه تبوک ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا د هغې زمانې خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې تبوک ته نه دی ورته ویلی مو مینت یې کړی چې راشه او موږ سره زموږ مسجد کې افتتاح وکړه، 2 رکعاته لمونځ پکې وکړه. دا دې ته د هوښیارتوب طریقې وایي. ښه مسلمان له هوښیارېدل پکار دی. د جماعت په نوم او د مرکز په نوم چې کوم کارونه کېږي هغې کې سوچ پکار دی، دا نه چې د پار چا اندازون دی اعتماد کړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده مو وکړه چې زه خو اوس روان یم، واپس چې راشم تبوک نه بیا به دغلته کې افتتاح وکړو، 2 رکعاته لمونځ وکړو. لیکن عجیبه کار دا چې واپس راتلل نو قرآن ورته وویل چې لا تقم فیه ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه. هغې د قرآن دفعات ویل والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، مسجد دی د ضرار دپاره دی، یو ضرري یو ضراري. ضرر بل ته تکلیف ورکول او ضرار هغه تکلیف ته وایي چې پای کې تکلیف ورکوونکي ته فایده وي. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، مسجد ضرار هغې ته څه فایده وه؟ هغه دا وه چې مسلمانان به ختم شي او بیا به حاکمیت د دې راشي. قرآن هغې ته مسجد خو ویلی دی، دا بلکل هغه شان دی څنګه چې موږ موضوع حدیث ته حدیث وایو، یا موږ وایو دا حدیث موضوع دی، نو مطلب چې چا دروغ ته حدیث ویلی دي که نه. دا اصطلاح چلېدله داسې خلک په دې نه پوهېږي، نو بیا وایي چې تاسو ورته حدیث هم ووایه موضوع ورته هم ووایه، اصطلاح چلېدله ده بس. یو ځای کې ما یو انټرویو اخیسته چې ختم شو، نه کې یو
پروفیسر سے وہ شاګردان ته وخت کوي بعضې خلک دا وایي چې دا حدیث موضوع دی. نو موضوع مه وایه ښه موضوعي وایه دا حدیث موضوعي ده. ما سره زموږ شاګرد دی سعید ډاکټر سعید هغه ما ته وکتل ما هغه ته وکتل موضوعي خو جدا څیز دی. موضوعي خو دې ته وایي چې تا یو موضوع ایښې ده او هغې سره متعلق بحثونه کوي. دا خو عربي لفظ دی اردو نه دی. دا کوم خلک چې ورته موضوعي وایي دی صحیح خبره نه کوي. موضوع دی دا حدیث موضوع دی موضوعي نه دی. عربي لفظ دی عربي لفظ وایي. نو بارکیف هغې خلقو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې چې کوم مسجد جوړ کړه نو قرآن وایي چې والذین اتخذوا مسجدا ضرارا. جماعت خو دی خو جماعت نه دی دا مسجد ضرار دی کفرا دی او ارصادا لمن حارب الله ورسوله. مورچه یې جوړه کړې ده او بیا حکم دا دی چې په دې کې به ودرېږي نه. یوازې حکم ده چې راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ولېږل او هغې جماعت وسوځوه اوسوځه. دا مسجد نه دی. دې کې بنیادي شی څه و تفریقا بین المؤمنین. دا کم جماعتونه چې تفریق د وجې جوړ شي نو د دې حکم دغه دی. نن زمانه کې تفریق د وجې جوړ شي نو حکم یې دغه دی. خو دا د خلکو خولې له مالوچ راځي دا نه وایي ځکه دا تفریق دی په خپله کړی. دې ته خیال کول پکار دی. دغه جماعت چې کوم دی دا صحابه کرام ړنګ کرو کېږه. ادا ویلي چې لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم. هغه جماعت چې هغه د اولې ورځې نه په تقوا جوړ کړی شوی دی. یعنې شپه یې وکړله او سهار له یې جومات جوړو بس جومات یې جوړ کړو. هغه جومات کې صدا سے نه و دا کم چې مونږ کوو که نه بس هلته ګټې مټې یو ځای کړی و کجورې تنې وې بس خبره ختمه. دغه هغه تاریخ دی چې د هغې نه سیدنا عمر بن خطاب یا اسلامي تاریخ شروع کړی. دغه اسلامي کیلنډر هغه دغه وخت نه شروع کړی. خو دا لمسجد علی التقوی من اول یوم دې تعلق څه سره دی؟ حدیث دې سلسله کې مختلف دي. هغه لوستل پکار دي چې انسان د یو خبرې ته ته ګوسي. صحیح مسلم کے حدیث راضی حدیث نمبر 1398 کتاب الحج کے راضی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغه د زوی نه تپوس وکړی شو چې تاسو ویل ستاسو خیال دی چې کیف سمعت اباک یذکر فی المسجد الذی اسس علی التقوی. اکم جماعت چې په تقوا جوړ کړی شوی دی دا کم جماعت دی؟ هغه ورته ویل قال ابي دخلت على رسول الله صلی الله علیه وسلم فی بیت بعض نسائه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعضې کورونو ته زه لاړم یو کور ته لاړم نو ما تپوس وکړو چې یا رسول الله ای المسجدین الذي اسس علی التقوی. دا کم جماعت دی چې تقوا باندې دې بنیاد کې ښودل شوی دی. قال فاخذ کفا من حصوا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لږې شګې راواغستې کاڼي ضرب به الارض مکې له روبول او یې فرمایل هو مسجدکم هذا. هغه ستاسو دا جومات دی یعنی مسجد نبوي دی. لمسجد المدینه دا صحیح مسلم حدیث یعنی د مسجد نبوي ته قرآن مجید لمسجد اسس علی التقوی ویلی دی. دا حدیث لږ مشکل دی. مشکل په دې لحاظ باندې دی چې دې کې روایات مخالف دي دی اول. همدغه شان روایت امام ترمذی نقل کړی دی 323 نمبر باندې چې امترا رجل من بني خضرہ ورجل من بني عمر بن عوف. د دوو کسان اختلاف پیدا شو فی المسجد الذي اسس علی التقوی چې د هغې بنیاد په تقوا ایښودی شوی دی. هو مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جماعت و نو بل ویل نه هو مسجد قبا. د قبا جماعت.
فاتیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی ذلک، نو دواړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لرال په دې باب کې. نو هغې فرمایل هو هذا، هغه دا جومات دی، یعنی مسجده. و سبب نزول چې ته ګورې هغه هم صحیح حدیث دی. صحیح حدیث دا دی چې هلته کې قرآن مجید لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، وی اول یوم کومه ده؟ د هجرت لومړنۍ ورځ، شپه تېره شوه لومړنۍ ورځ، ښکاره چې قبا ده. او قرآن مجید فرمایلی دی چې فیه رجال یحبون ان یتطهروا، په دې کې داسې سړي دي چې هغوی طهارت خوښوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی نه تپوس وکړو چې تاسو کوم طهارت خوښوئ کوئ چې الله ستاسو تعریف وکړو. د هغوی جواب دا و چې کله مونږ ځان فارغ کړو پیشاب او پاخانې نه، نو بیا لوټه استعمال کړو او هغې نه وروسته بیا اوبه استعمال وکړو. خو د هغې نه خو دا معلومېږي چې دا مسجد قبا دی. دا احادیثو کې یو قسم تضارب پیدا شو، احادیثو کې یو قسم اختلاف پیدا شو. و د اختلاف طریقه دا نه چې دا یو بل رو بغه بس خبره ختمه شوه، یو بل مره بغه. د نیلوي رحم الله یو خط ما کوت وختي دغه یو شاګرد دغه سره جیل کې و، حافظ و. نو نیلوي صاحب هغه له څه بعد خپل کتابونه ورکړي دي، د ګوتو لیکل، او جیل کې ورته ویلي زه ورته یاد کړم چې دا هغه له ورسوه. د هغې سړي ما ته ویل چې ما خو ستا نوم به تپوسو، خلکو پېژندلی، خو ستا نمبر چا سره نه و. هغه تقریبا ما له یو 3-4 پارسل راولېږلی، په کې ډېر علمي څیزونه دي، څه بې ترتیبه دي څه با ترتیبه دي. نو پای کې هغه یو خبره دا لیکلې ده په کاغذونو کې. د هغې عادت دا و چې به یو کاپي واخسته، کاپۍ کې به هغه بس جمع کول مختلف قسمه څیزونه. نو پای کې دا لیکلي چې یو سړی قرآن مجید ښیي که نه، او د لپاره اصول داري چې دی حدیث د استاد نه زده کړي. استاد نه حدیث نه ویلي، نه بیا قرآن کې اول ته به ودرېږي. کله به قرآن حدیث د قرآن خلاف کوي او کله به قرآن د حدیث خلاف کوي، لانجه به جوړوي. او دې معامله کې دا کومه چې مونږ زما دې طرف ته مخه لړه چې واقعي دې کې به سړی څنګه کوي چې صحیح مسلم حدیث خو دغه وایي، او د قرآن نه معلومیږي چې لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، دا مسجد قبا دی. نو څه به کوي؟ د صحیح مسلم روایت برد کې چې نه دا غلط دی. او د اسلام تاریخ هم د هجرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسجد قبا د ورځې نه شروع شوی. دا مسائل پیدا کوي، دې دپاره لږ د پوهې ضرورت دی. دې ته مونږ مشکل الحدیث وایو. ما دې باندې کار شروع کړی، دا ډېر اوږد کار دی، وړوکی کار نه دی. مشکل الحدیث باندې زما د جرح و تعدیل کلاس ما پرېښی دی لپاره دی چې دا کتاب څومره چې ما ویلي چې دا زه ولیکم. نو دې کې مشکل الحدیث کې اصل څیز دا دی چې یو حدیث دی او د هغې مخالف بالفرض ښکاري داسې چې بظاهر د قرآن خلاف دی، یا ښکاري داسې چې دا آپس کې تضاد دی په دې کې. نو دا فیصله کول چې دا حدیث صحیح دی یا دا غلط دی، دا د دې دور خلک نشي کولی. دې لپاره حفاظ حدیث پکاري. دا یو بهول لري خلکو، دا کوم چې لګیا دي دا غریبانه نه یو شی جوړ کړی دی. اوس پکار دا چې حفاظ حدیث راشي او هغوی دا ووایي چې دا حدیث صحیح دی او دا ضعیف دی. ښکاره د صحیح مسلم مقابله بل څوک نشي کولی، لیکن اخوا خو هغه حدیث دی صحیح دی، سره وسه کوو. نو دې لپاره امام قرطبي دا استاد دی، د مفسر قرطبي محدث ته ده. قرطبي محدث، دا استاد دی د قرطبي مفسر. د اول د صحیح مسلم یو تلخیص لیکلی دی. صحیح مسلم چې تاسو وګورئ چېرته، نو په کې یو حدیثي یو باب کې به ذکر دی، به ګڼ طرقي 10 12 15 څومره چې دستیاب وي هغه ولیکي. نو د هغې تلخیص کړی دی، یعنې داسې احادیث یې جمع کړي دي چې هغه تقریبا کافي شافي په هر یو باب کې.
نو د هغې تلخیص یې بیا په خپله وضاحت کړی دی. دا المفهم وایي، المفهم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم. دا تلخیص هم د په خپله لیکلی دی. په دې کتاب کې دی دا سوال پورته کوي چې وقوله قد سئل عن ای المسجدین الذي اسس على التقوى هو مسجدكم هذا لمسجد المدینہ يرد قول ابن عباس اذ قال انه مسجد قبا. دا وینا کول چې دا مسجد د مدینې دی نو دا خو د ابن عباس د خبرې تردید دی. نن چې تردید وکړي نه ډېر لوی مصیبت ته جوړ شي. مینس که تردید خو د چا بې عزتي نه ده، دا پوائنټ آف ویو وایي. د یو سړي د یو څیز په باره کې یو خیال دی، د بل سړي د هغې څیز په باره کې بل خیال دی. خو دې کې طریقه دا وي چې دواړه پوائنټ آف ویوز مخې له راشي نو سامعین یا دوی په خپله وګوري چې دی کې کم یو صحیح دی نو هغه چوز کړي، هغه واخلي بل پرېږدي. دا اوس د علمي خبرو نه دشمني جوړه شوې ده. د فقه تاسو داسې مسله نه شئ ښولی چې پای باندې د امام ابو حنیفه سره د هغه د شاګردانو بالکلي اتفاق. دا څوک څه وایي دا ګستاخ سوچ نه کوي خلک. علمي څیزونو کې اختلاف سے عیب نه دی. اخو یو ذات دی چې هغه سره اختلاف نشي کېدی، هغه دی سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. باقي خو هر ځای کې اختلاف راځي، دی کې نه څه عیب شته او دا چا ګستاخي ده. که دا ګستاخي نه دا خو بیا صاحبانو سم ډهل یې سره کړې ده، دا ګستاخي نه ده. نو دی وایي دا خو رد دی بالفرض، ځکه هغه دا وایي چې لأنه اول مسجد بني فی الاسلام. و دا سوال شروع کړی شو. نو دی وایي هذا السؤال صدر ممن ظهرت له المساوات بین مسجدین معینین لهما مزیت علی غیرهما من المساجد. دا سوال هغه چا کړی دی چې د هغه په نسبت باندې دا دواړه جوماتونه د یوې مرتبې دي. د یوې مرتبې په دې باندې دي چې د هغې یو یعنې مسجد قبا. د مسجد قبا حدیث کې تاریخ المدینة المنوره دا د مدینې منورې ټول نه زوړ تاریخ دی. ابو زید عمر بن شبه دا لیکلی دی، ابن شبه ورته وایي، مشهور کتاب دی. د په دې کې د مسجد قبا چې کوم دی د هغې وصف لیکلی او صحیح سند سره. اسید رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من صلی فی مسجد قبا، چا چې د قبا په جماعت کې مونځ وکړو کانت صلاته فیه کعمره، د دې یو مونځ په دې کې د عمرې برابر دی. او مسجد نبوي کې یو مونځ څو برابر دی؟ 50 غلط دی، 1000 برابر دی. د 1000 برابر دی. نو سوال خو راځي که نه؟ علمي لحاظ سره سوال راځي چې دې دواړو کې افضل کم یو شو. یو حدیث د 42 صفحه کې دا پیش کړی دی او دویم حدیث پیش کړی د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه نه چې لا نصلي فی مسجد قبا رکعتین احب الی ان آتی بیت المقدس مرتین. چې زه مسجد قبا ته لاړ شم او هغې کې 2 رکعاته وکړم نو دا ماته زیات محبوب دی دی نه چې زه بیت المقدس ته لاړ شم او هلته کې 2 ځله لمونځ وکړم. بیت المقدس لرم دی او هلته کې یو مونځ په څو دی؟ 50 دی. هلته یو مونځ په 50 دی. چې 2 ځله لاړ شي نو لاک ته جوړېږي که نه. او صحابي وایي ذات ته تلل نه غواړم، دی په ځای باندې دلته کې مونځ زیات غوره دی. بیا وایي چې لو یعلمون ما فی قبا لضربوا الیه اکباد الابل. که خلقو ته دا پته وی چې د قبا په جومات کې څومره اجر دی نو دوی به دې لپاره د سارو تشي چې کوم دی دا ټکول وي، یعنې څاروي به یې بوتلي وو. څاروي باندې سړی سور شي نو هغه پونده ورکوي که نه والله، و دوی به خپلې پوندې څاروله ورکړی وی ځغلولې به وي. و دې احادیثو نه خو معلومېږي دا چې مسجد قبا ډېر اهم دی. دی خوا دغه مسله هم شوه نو دی د هغې ګڼ جوابونه کوي. د سوال د پیدا کېدو وجه سره مسجد قبا فضیلت والا دی.
نو دغه افضل دی او که دا افضل دی؟ نو دې کې اصل جواب دا دی چې آیت کریمه خو بالاتفاق د مسجد قباء باره کې نازل شوی، په دې اتفاق دی. ابن حجر اسقلانی دې باندې بحث کړی دی، اووم جلد کې د فتح الباری، او صفحه د هغې ده صفحه 245. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم فالجمهور على ان المراد به مسجد قباء هذا وهو ظاهر الآية. آیت ظاهر چې کوم دی د هغې تعلق د مسجد قباء سره دی. نو د قرآن نه څه معلومېږي چې من اول یوم نه څه مراد دی؟ دغه مسجد قباء مراد دی. او حدیث د صحیح مسلم کې راځي چې مدینه منورې جماعت، نو اوس به ته څه کوې؟ ته به د قرآن خلاف دی، لہذا د صحیح مسلم روایت مردود. دا نه مطلب، دا خو طریقه غلطه ده. دې مشکل الحدیث باندې موږ ډېر ځله ویلي دي، د امام طحاوي کتاب دی مشکل الآثار، هغه لوستل پکار دي. خلک هغه راوړي، اول خو څوک پېژني هم نه، او که څوک یې راوړي وي ورسره نو ګوتې نه وړي، هلته پروت یا په خپله چغې وایي چې فلانی حدیث داسې دی فلانی داسې دی. خو دې کې ښه کتاب د هغې نه تعویل مختلف الحدیث د امام ابن قتیبه دی. په دې وجه نه چې امام ابن قتیبه ګڼې لوی عالم دی د امام طحاوي نه، دغه وجه نه ده. د امام ابن قتیبه په زمانه کې دا معتزله دا قسمه اعتراضات ډېر پورته کول چې د حدیث او د قرآن آپس کې تضاد دی، نو حدیث په پرېږدو او قرآن واخلو. دا خلک پیدا شوي د هغه زمانه کې ډېر. دارنګې ډېر داسې خلک چې هغه ملاحده دي، نو د ابن قتیبه هغې سره واسطه راغلی ده، نو دا څیزونه هغه دغه رستني هغه جمع کړي دي. دا موجوده خلک چې کوم اعتراضات کوي دا ټول هماغې کتابونو کې لیکلي، د بهر نه څه شی نشته. خو کتلي دي چې دا قرآن او د دې حدیث آپس کې ټسل دی، خبره یې اخیستله بس او د هغې نه لانجې جوړه شوې ده. خو دی وایي چې ګوره دا دواړه جوماتونه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ کړي دي، په دغې لحاظ باندې خو دواړه یو شانتي دي. ٹھیک دا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم دا نازل شوی دی د مسجد قباء مبارک. لیکن که ته وګورې چې کوم جماعت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت ډېر تیر کړی دی، نو هغه مسجد قباء او که نه مسجد نبوي وی. نو د خبرې مطلب دا یې دی د امام قرطبي چې دا دواړه لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، دواړه دي دغه. ٹھیک ده، د آیت نزول د مسجد قباء مبارک شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم قباء کې یو هفته پاتې و، هفته پس چې هغې روان شو د هغه ځای نه، نو هلته د مدینې منورې یو محله وه د بنو سالم، هلته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې لومبنی لمونځ کړی او د هغه ځای نه بیا مخکې تللی دی مسجد نبوي ته. په دې کې دا یو اشکال و صرف راځي چې من اول یوم بس څه مطلب وي؟ نو من اول یوم څه دومره مسله نه ده، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قباء ته راغی نو هم اول کار د هغه جومات جوړولو، دغه یې جوړ کړی دی. او چې مدینې منورې ته راغی نو هم اول څیز مسجد جوړ کړی دی. نو دا من اول یوم داسې څه مسله نه ده چې سړی د هغې د وجې یو حدیث ته غلط ہوئی او بل ته صحیح ہوئی، دا دواړه صحیح دي. ابن حجر اسقلانی بیا رستو خبرې کوي. ويحتمل أن تكون المزية لما اتفق من طول إقامته صلى الله عليه وسلم بمسجد المدينة بخلاف مسجد قباء فما أقام به إلا أياما، نبي وی أياما قلائل وکفا بهذه مزیہ. بیا دې رستو لیکي والحق ان کل منهما اسس علی التقوی.
د احادیثو کې څه تضاد شته نه، دا د انسان خپل نظر کې تضاد دی، د تضاد ښکاري، نور په لصوصو کې تضاد نه وي. او د هغې وجه تا ته ما ښودله چې اهل سنت والجماعت صحیح حدیث وحی ګڼي، د وحیانو میانځ کې اختلاف نه وي، د مضمون اختلاف نه وي، دا د خلکو خپل ذهني سوچ دی او هغه چې کوم دی بڑا چڑھا کر بیانوي. بار کې مسجد قباء لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، دا مسجد قباء هم دی او دا مسجد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دی. او اول یومن کې تعویل وګیا بس د دې مسجد قباء مبارک دا کوم حدیث چې مونږ وې دا سنن ابن ماجه کې لیکل دی، من تطهر فی بیته ثم اتى مسجد قباء، یو سړی چې خپل کور کې اودس وکړي بیا مسجد قباء ته راغی فصلى فيه صلاة كان له كاجر عمرة، دلبا د عمرې برابر اجر ورکولی شي، گویا کې د عمره وکړه. او په عمره خو زمونږ ډېر شي پیسې لګي که نه، پاکستان چې مونږ عمره کوو ډېرې پیسې لګي. خو خیارتوب دا وي چې سړی ځان سره ثوابونه جمع کړي. او زمونږ د خلکو کار دا وي چې دی زیاراتو باندې ګرځي. زیارات ته بېشک وګرځي یو انسان په دې بنیاد باندې چې دا زما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغه محبت دی، د وحی، د هغه د استوګنې ځای دی، د هغه د جنګونو ځای دی، د هغه تکالیفو ځای دی، د هغه د لمونځ ځای دی. په هغې بنیاد خو ټیک ده، دا هر مسلمان زړه وي. لیکن زموږ دا خلک ورپسې خالص کال ته کې شپږ روزي او کور روزي ټولې لګوي په دې کې، دا غلطي ده. دارنګې مکې مکرمې ته چې لاړ شي نو هلته هم دا چل کوي. نو مونږ د مسجد حرا یا د غار سور د بې برکۍ ته نه یو قایل، ابا برکت زوی نه دي. لیکن سوال دا دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لومړی وحی راغلی اقرأ، نه بیا برختلی چېرته هغې غار ته، بس مونږ د یو ځل لاړ شو ټیک ده. خو دا زیاراتو ته داسې کسب ویل، بل دا چې دا خلک هغې زیارات وایي که نه، دې د زیاراتو نه پښتنو زیارتونه جوړ کړي. یعنې دې خیال دی چې ټولو ځایونو کې قبرونه دي. دا یو لویه مسله یې جوړه کړې ده چې دلته مونږ په ټولو زیارتونه وګرځو. ورته یې څومره قبرونه یې ولیدل وږې وینه قبر خو پکې نه و. نو اوس مونږ د عمرې د ثواب نه به محرومه کېږو نه. څنګه اسانه طریقه ده چې سړی سهار لمونځ وکړي په مسجد نبوي کې. او مسجد نبوي نه دی دغه د پاکستانیانو چې کومې هوټل دي په هغې غاړه روځي، خو دی به نیغ قبا ته رسي پیدل، 5 کیلومیټره فاصله ده. خو چې هلته کې رسي نو نور به راختلي تقریبا. نو هلته دی ارام وکړي، چای دی وڅښي، 5 ریال اخلي که نه. اوس ممکن ده ډېر شوي. او بیا هغې ته د ګاډي ضرورت نه راځي چې ته ځان له سپیشل ګاډي وکړه، هلته ګاډي ځي راځي، بس یو ګاډي کې کښېنه 5 ریاله به ورکړې، هلته به ننوځې، لمونځ وکړه، ټایم نیم تېر کړه، ګنټه نیمه، بیا راځه خپل بلډینګ ته. نو سړی کم از کم هلته کې څو لمونځونه کوي؟ 40. د هغې نظام کې دغه دی چې 40 لمونځونه کوي، د ورځې 5 لمونځونه کوي، 8 ورځې شوې. نو چې 8 ورځې کې دی 8 ځله لړ شي مسجد قبا ته، نو څو عمرې شوې؟ نو سم کار نه کوي زموږ خلک. دی به د غیر شرعي ځای نه عمره تړي، په یې به زور هم کوي. اگر ته ورته دا کار وکړه دا خو اسان کار دی. نوافل دی، نوافل دی. دا باب د مسجد قبا دی. دا څو بابونه یې 3 څلور، دا ټول مسجد قبا سره دی کې حدیث تقریبا یو حدیث به بیا بیا وایي، کې مسائل درته ښیم چې ولې وایي بیا بیا. حدثنا یعقوب ابن ابراہیم، دا یعقوب ابن ابراہیم بن کثیر دے 252 کے مر دے. اگر یہ مونږ ته حدیث بیان کړو ابن علیہ، ابن علیہ، علیہ دا نیادا یې مور ده، د نوم اسماعیل بن ابراہیم ده، او دا ابن مبارک دوست دی که نه.
عبدالله ابن مبارک دوست دی هغه ته څه وخت څه ذمہ داري حواله شوې وه د دنیا نو دی داسې صوفي غونده و که نه صوفي مزاج غونده و لړ نه هغه ته یې خط ولیکو او بیا یې کې هغه خپل اشعار مشهور ویلي چې یا جاعل العلم له بازیه د علم نه دی باز جوړ کړی دی تصطاد به اموال المساکین د مسکینانو مال نه پې غونډی را غونډی ډېر بدره دی ورته لیکلي این روایاتک فیما مضی عن ابن عون و ابن سیرین تا چې کوم هغه حدیث بیانول د ابن عون او د ابن سیرین نه چې دنیا کمه پکار ده ته خو لوی سړی نه جوړ شوی دی ته مونځ له په وخت باندې راځې او نه چې کوم دی کتاب ښایي چاته ډېر سپک سپور کړی دی چې هغه ته یې خط لیکلی هغه کتلی بس هغه ټایم استعفا ولیکله چې زه یاره نیم په دی کې دا هغه ابن علیه دی دی په دې نوم خفه کېدو دغه دی خو د پلار نوم نه دی که نه پلار نوم خو د ابراهیم دی خو بار کې په دې مشهور دی ځکه مونږ وایو ابن علیه اسماعیل بن ابراهیم 193 کې مړ دی هغه وایي اخبرنا ایوب بن ابي تمیمه کیسان نوم دی 131 کې مړ دی هغه نقل کوي د نافع نه هغه نافع چې هغه مولا دی د ابن عمر 116 کې مړ دی ابن عمر رضی الله عنهما 73 کې مړ دی هغه ابن عمر د حدیث ته اوس ګوره یعنی دا د ابن عمر کار د روایت موقوف شو که نه دې چې کوم خبره کوي نو دا د ابن عمر عمل دی نو دا موقوف شو وروسته بیا د دریم باب کې حدیث وایي من اتا مسجد قباء کل سبت نو په یې کې بدار خان حدیث بیا وایي نو خلک وایي دې څه چل کړی دی نه یې کې حدیث مرفوع لیکلی دی که نه دې کې حدیث موقوف لیکلی دی او یې کې حدیث مرفوع لیکلی دی د دې مقصد دپاره امام بخاري حدیث بیا لیکي کان لا یصلی من الضحی سیدنا ابن عمر با د ساخ مونځ نه کو تاسو هم نه کوئ مونږ هم نه کوو له فرض خو نه واجب دی که کولی بهتر دی ځکه حدیث راځي په دې باب کې الله فرمایي انسان ته تما لپاره سار کې 2 رکعاته وکړه زه به ستا ټوله ورځ ذمه دار یم استحباب شته دی لیکن ته به نه کوله الا فی یومین خو 2 ورځې داسې چې کې به دا کول فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام دیو چې راته بالفرض عمره لا یا حج لا یا واسه راته بیت الله تا نو دی به راته د ساخ په وخت کې نو چې را بغیر طواف د بیت الله به وکړو بیا به یصلی رکعتین خلف المقام د مقام شاته یعنی مقام ابراهیم کو 2 رکعات نفل وکړل دا به د ساخ مونځ کوو یو دغه ورځ باندې به د ساخ مونځ کوو دویم و یوم یاتی مسجد قباء بل چې به کله جمعات ته قباء ته راغی فإنه کان یاتیه کل سبت دیوه هر خالی په ورځ هلته کې راته هغه وروستو حدیث کې به ووایي چې ولې به راته فاذا دخل المسجد چې کله به دی جمعات ته راغی نو کرهه ان یخرج منه حتی یصلی فیه و ده دا بد ګڼل چې بغیر د مونځ نه دی نه وځي قال وكان يحدث ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا او دا حدیث بیانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با دلته کې راته مسجد قباء ته راكبا وماشيا کله سور او کله پیاده دا شان ارستم راځي 1193 کې دا اصل برات رسول الله صلی الله علیه وسلم اصل داوا چې دو قباء کم مسلمانانو اغیبا د جمعې منځله مسجد نبوي ته تلل البته چې کم ضعیفان بو بیماران بو زنانه بو بوډېګانې ناغي به نه تلل نور ځوانانې ښځې ځوانان سړي دا به ټول تلل رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بیا د خالی په ورځ هلته کې دې دپاره ته چې کم مرګري نه وي راغلي چې د هغې څه
پرسان حالو کی چې ولې نه راغلی. او چونکې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اول هغه خلک دی چې د غلی میلمستیا ورکړې وه. نو اصول دا چې چا سره څه ښېګړه کړي که نه نو خلک د هغه بیا خیال ساتي. دې ته حسن العهد وایي. زمونږ خلکو دا شی پرېښی دی، حسن العهد نشته دی. فایده واخلي د سړي نه او بیا به داسې روک شي چې پته هم نه لګي. چې یو 10 کاله پسې بیا حاجت پېښ شي نو بیا وراخلاص شي. نو سارے مالې مونږ حدیث وایو که نه، کله کله زه حدیث بیا ووایم. یو حدیث سیده عایشه فرمایي زما سره ډېر شی بنې وې نو ما له د یو بنې باندې غیرت به نه راته، خو خدیجه باندې به ډېر غیرت راته. ځکه چې مونږ کره به کله څه غوښه پخېده نو رسول الله وسلم به وفرمایل په دې کې اوبه لږې ډېرې واچوئ، شوروا ډېره وکئ، او فلانکې 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 د خدیجې ملګري دي دا هغې له ورکئ. دا خبره ما ګرانه لګه. ما ورته یو ځل وویل چې هغه یو بوډۍ هغسې کیسه یې جوړه کړه. په یې ډېر خفه شو. وی فرمایل چې خدیجه هغه ښځه وه چې ټول عرب زه دودکار کړم، دې ځان ته نږدې کړم. خدیجې خپل مال او دولت ټول زما جولۍ کې غورځولی و. خدیجه هغه لومبۍ ښځه ده چا چې اول په ما ایمان راوړی دی، او خدیجه هغه ده چې الله ماله د هغې نه بچي راکړی دی. کانت وکانت کې ډېر لویه دنیا پرته ده. خو یو ښځه وه. نو بیا فرمایل دا دی چې کومه نه دې ته حسن العهد وایي. وحسن العهد من الایمان. ښه وخت یې تېر شوی دی، یو ځای ناست پاس شوی، نو بیا خیال ساته د هغې. دا د ایمان علامت دی. نو دا ایمان زما په خیال علماو کې به ډېر کم وي. دا پېژني یو خپل مقصد اخلي. لکه پخوا چې خلکو به سګرټ څکل، سګرټ به ختم شي ډبې به وغورځو، خبره ختمه. اوس هم دغه حال دی. زموږ استاد قبلایه صاحب هغه ما ته وی خفه کېږم دې دور د شاګردان ډېر سخت خودغرض دی. دا د ایم فل پي ایچ ډي دوران کې ویلو ډېره سخته خودغرضي ده پکې چې پوهې چې اوس استاد څه ضرورت نشته دی، زه پوره شوی یم، بیا کار ډېر خراب وي. حسن العهد من الایمان. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به ته په دغې بنیاد به ته چې دغلته ما هفته تېره کړې ده، دې خلکو یوه هفته زما میلمستیا کړې ده، زما د کور خیال یې ساتلی دی، زما خیال ساتلی دی، ما یې د استوګنې ځای راکړی دی. نو هره هفته به ته تر وفاته پورې کله به جمعې په ورځ هم لړو اکثر و بیشتر، خو چې کله به جمعې په ورځ ټایم نه و نو بیا به د هفتې په ورځ لړو. نیکه به مونځ هم شو، د هغې بیمار پرسۍ هم وشوې، تپوسونه هم وشو، خبرې اترې هم وشو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به څنګه ته راکبا و ماشیا، کله به سورلی باندې ته، کله به پیاده ته. قال وکان یقول انما اصنع کما رأیت اصحابی یصنعون. عبداللہ بن عمر به دا فرمایل دا جمله چې دی څه وایي انما اصنع، دا صحیح مسلم کې مرفوعا متصل موجود ده. دلته تعلیق غوندې ښکاري که نه، خو هلته کې دا مرفوع متصل موجود ده. انما اصنع کما رأیت اصحابی یصنعون. زه داسې کار ځکه کومه یوازې زه نه کوم بلکې زما ملګرو هم کول. ولا امنع احدا ان يصلي في اي ساعه شاء من ليل او نهار. زه څوک منې کوم نه چې دې جماعت کې مونځ وکړي که هر څه ټایمي، خوا که د شپې او که د ورځې، غیر الله تطهروا طلوع الشمس ولا غروبها. دومره ده چې طلوع د شمس او غروب د شمس دا پکې مه کوئ، دغه ټایم کې نه کېږي مونځ. نور هغه وایي چې زه هر چا ته اجازت ورکوم. باب من اتا مسجد قبا کل سبت. د خو هغې کې اول حدیث موقوف نقل کړو، دلته کې دغه مقصد دپاره چې حدیث مرفوع ذکر کې دپاره دا حدیث بیا راوړي، سند هم بدل دی. حدثنا موسی بن اسماعیل، موسی بن اسماعیل منقری ته تبوزکی ویلی دی، مخکې ما تاریخ ویلی و تاسو ته. تبوزک اصل کې
ولاړ مشک ته وایي. نو یا خو به د ولاړو مشکونو کاروبار کو، یا تبوزک هغه چا ته وایي، هغه سړي ته وایي چې هغه دا د چرګانو د خپې او سرونه او دا قسمه څیزونه خرڅوي، دا ته هم تبوزک وایي. نو زیات محدثین دا وایي چې ده به دغه کار کو، یعنی ګزاره به په دغې څیزونو کوله. دې نه پته لګېږي چې محدثین څومره په مشکلاتو کې موږ ته حدیث را رسوي. که داسې کاروبار خو نه دی که الی قوت لا یموت پې کېږي، لیکن د هغې باوجود هغې دین لم ټایم ورکړی دی او خپل کار لم ټایم ورکړی دی. موسیٰ بن اسماعیل 223 کے مڑ دیں. حدثنا عبدالعزیز ابن مسلم 167 کے مڑ دیں. عن عبداللہ ابن دینار 127 کے مڑ دیں. اگر عربو چی دینار تو لی دینار ہوئی دا دین و نار ان کا دا کتاب پر صحیح طریقہ حاصل کرے خود دین دے، اور کہنا غلط طریقہ ہی نبی نار دے، دین و نار. دینار اصل کے دین او نار دوڑا دے. عن ابن عمر 116 کے مڑ دے رضی اللہ عنہما قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی مسجد قبا کل سبت ماشیا وراکبا، ہر خالی بروز برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کلا پیدل او کلا پسور لے. عبداللہ رضی اللہ عنہ یفعلہ اغبم دا کار کو. مخی حدیث کتاب ویل چې هغه وی زما نور ملګري هم دا کار کوي. باعث سوزونه داسې دي چې په کې ابن عمر رضی الله عنهما یوازې دی، لکه لار باندې جدي سفر کوي او هغه لار داسې ده چې په هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم چېرته سفر کړی دی. نو د طریقه دا وه چې دی به هغه ځای کې هم هغه شان چل به یې کوو څنګه چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم کوو، خو دی کې منفرد دی. دا زمونږ تبرکات والا چې دي که نه دی به د عمل پیش کوي تاسو ته. نو ورته یې پلار یې خو داسې نه و، یعنې عمر رضی الله عنه به دا کار نه کو او اجماع صحابه کرام هم داسې نه وه. خو دې څیزونو ته لږ کتل پکار دي. دا غلط کار دی چې د یو صحابي منفرد شی ته اخلي. خو هغه بیا خبرې له به راځي چې تاسو خو وایئ چې اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اهتدیتم، نو لګیا یې بس دا ټول خلک د بدعاتو د جواز دپاره به دغه حدیث پیش کړي چې اصحابی کالنجوم. منځ کې دا حدیث ثابت نه دی، اصحابی کالنجوم حدیث لیس بثابت. باب اتیان مسجد قباء ماشیا وراکبا، څلورم باب کې هم هغه خبره کوي چې مسجد قباء ته راتلل ماشیا وراکبا پیدل یا سورلے باندې. حدثنا مسدد بن مسرحد بن مسربل کنا دا مونږ ډېر مخکې ویلو چې دې باره کې یو محدث ویلو چې دا خو خالص هغه تعویض دی چې خلک یې وایي که نه. زمونږ خلکو د هغې ګپ نه دا جوړ کړي دي، دا ګپ د هغې ګپ لګورې. مسدد بن مسرحد بن مسرحد چې دا ټول هغه مسر پکې راځي. د دې چې بعضې خلکو ته څه شی ونښلي که نه نو بیا د دې تعویض جوړ کړي غاړه کې واچوي، لکه خندني په طور ویلي دي، د مذاق په طور ویلي دي. مسدد بن مسرحد 228 کے مڑ دیں. اغوی حدثنا یحییٰ بن سعید القطان، یحییٰ بن سعید القطان 198 کے مڑ دیں. اگر نقل کی دو عبید اللہ بن عمر بن حفص 147 کے مڑ دیں. قال حدثنی نافع دا مولائے دا ابن عمر رضی اللہ عنہما 116 کے مڑ دیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما نقل کی دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نا اگا وفات شوے دے 73 ہجری کی. قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی قباء راکبا وماشیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقباء تراتو راکبا وماشیا، کلا سورلے باندې او کلا پیاده. چې کله تا دا وویل اوس چې دا قباء چې کوم دی د مدینې منورې نه د مخکنو علماء په نسبت 3 میله او هغې ته مونږ نن سبا 5 کیلومیټر وایو. نو کله ماشي او کله راکب، صحابه کرام هم داسې وو که نه. مخکې تاسو حدیث ویلی دی
چې مونږ به د مازدیګر مونځ وکړو او مسجد قباء ته ولړو نو چې لا بړو نال ته بلا څه چلو والشمس حیه نور بلا تازه او سوزول به کول نو څه پته ولګي دا چې د مازدیګر مونځ لیټ پکار دی او که نه لږ مخکې پکار دی زمونږ علاقو کې چې کوم مونځ کېږي دا خو څه ووایم چې د حدیث مطابق دلته کو چې سړی سلام وکړي زما په خیال یو نیمه ګنټه پس بیا ماښام شوي نو دا مصیبت دا جوړ شوی دی خالص جمود پیدا شوی دی که سړی کم سے کم هدایه را واخلي او دې ته وګوري چې د صاحبینو مسلک سره یعنی دا خو مسلک د امام ابو حنیفه دی معلومه ده موږ ته لیکن د صاحبینو مسلک سره پوری یو کتاب چاپ شوی دی اوس سره دا حصول پکار نو هوانه هر شوی دی کتاب کې هغه داخلي د احناف و مفتابه اقوال څه دي په دې باندې فقه لوستونکو کې پوهېږي چې فقه څوک وایي نه پایي کې اقوال متضاربه دی یو بل مخالف یو قول بل قول بل قول هر یو خپل خپل دلیل پیش کوي نو بیا هغه بعضې فقها چې کوم دی نو موږ ته ولیکي چې والفتوا یا وعلیه الفتوا هغې ته مفتا به قول وایي د احناف مفتا به قول څه د مازدیګر په باره کې هدایه کې لیکل دی په عمل نه کې هلته حنفیت نه پېژنې وختي کول پکار دی دا زموږ د علاقو کې چې کوم نقشې جوړې کړي دي که نه دا ډېر لوی ظلم کړی دی دې فرقواریت ته ترغیب ورکوي مذهب پرستی کوي دا دې کې چې کوم ځای کې عصر شافعي لیکل دی او دغه اصل کې مفتا به مذهب دی د احناف خدا زموږ علما دومره ظلم کوي موږ سره عوامو سره چې دی شو کړی دا چې ګویا دا د شافعیانو مذهب دی حال دا هغه د امام ابو یوسف او د امام محمد مذهب دی او علیه الفتوا فتوا په دغې باندې دا نقشه چا جوړه کړې ده دا تبلیغیانو جوړه کړه دا وایي چې نفرت نه پیلاوئ څومره نفرت چې دی پیلاوئ دومره بل څوک نه پیلاوئ او نفرت کوئ تاسو هلته ولیکه که نه عصر شافعي نه څه جوړېږي یا کم سے کم دا ولیکه چې دا مثل یا مثلین او د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب د مثلینو دی او د صاحبینو مذهب د مثل دی او فتوا په دک کې باندې ده ما لیدلی او د خپل علاقې کې عالم د ګلیاړۍ مولوي میاں ګل جان صاحب رحمت الله تعالی علیه د استاد محترم مولانا عبدالسلام صاحب مولوي صاحب استاد و رشتہ دار یې مو بې پردې ماما یې کېده د هغه جومات کې به مونځ تر اخره پورې د نورو جوماتونو نه مخکې کېده نیمه ګنټه درې پاوه به مخکې زما سره په دې خبرې شوې نو هغه ماته وایي چې هدایه کې دا لیکلي دا ما هغه نه زده کړی هغه وخت کې مسله زه وماتم جومات کوم دا نه چې کنه موږ اوس زده کړې ده و داسې حق پرست خلک چې به سمه خبره کولی شوه اوس خو به د مصایب او مخه کړي دي ضرورتونو حق خبره هم نشي کولی مونځ که نو مخکې وکړه په خپل ټایم یې وکړه او بل لا چې هغه څه مونځ دي چې ته سلام وګرځې انور په زیړي ته سره به څه کوې حدیث کو چې تلک صلات المنافق کم دی نقره نقره دی نه بالکل هغه ټایم دی نو که دا مخکې کلی شي دی کې شرعن څه عیب نشته نو مخکې کول پکار دی ابن عمر فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاتی قبا راکبا و ماشین او زاد ابن نمیر دا اضافه کړی دا چې حدثنا عبید الله دا عبید الله رقم چې حدیث سند کړي هغه نقل کی د نافع نه فیصلی فیه رکعتین اس زیارت نه و چې بدلر شاده بار نه وي نه شاه فیصل مسجد دی کنه پاکستان یا شاهی جماعت لاهور خلک ځینې تصویرونه پکې وباسي او هلته چې کومې زنانه ځي نو دا یې خو پرده هم نه د سر او د مخ پرې د پنډو پرده هم نه پته نه لګېږي دا څنګه مسلماني ده او څنګه اسلام ده
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وته تم چې چېرته جماعت ته لاړ شي نه هلته 2 رکعاته کوه. حدیث کې راځي که نه چې تاسو یې کله څوک جماعت ته لاړ شي د جماعت نه خپله برخه حاصلوي هغه دا چې هلته لمونځ وکړي. حدثنا عبید الله عن نافع فیصلی فی رکعتین نه کې به 2 رکعات لمونځ کوه. بس دا ډېر نه مړه قول قولي حدثنا